अज़ीज़ानो नंद हज पबारक मौजूदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान की फरमाई वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ए खल्को अल्लाह फरमाई ए खल्को तासो हज उकै द बैतुल्लाह अगा सोच चे ददी लारे ताकत लरी दला अल्लाह माल वर कड़े नो दादी द हज यानी द बैतुल्लाह ता दिलार शे वो हज दी उकी दगा हज दा काबा शरीफा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबाद अकड़ा बिया दगा सिलसिला दा आदम अलैहिस्सलाम ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तराला तूफानी नूह की दगा काबा शरीफा द उबो द वजह न चे पटोला दुनिया की उबवा दावराना शवे व बुनियादुने खत्म शवी द्वेम द दगे जमके द बैतुल्लाह शरीफ रखकारा कवलो द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिया मलाइका उलेगा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगा बुनियादु नबिया की खुदा दादम अलैहिस्सलाम न वाखले तर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे और तर क़यामत पूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़े नबी बांधे दगा हज दा फर्ज करो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकला काबा जोड़ा करा नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व तफरमाई चे ए जमा पैगंबर ऐलान उकद खल्क़ता नो अल्लाह व ता खिताब कई चे ऐलान उका खल्क़ता इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कई वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरि यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐलान उका चे ए खल्को बैतुल्लाह ता हज द पारा राशे पा बैतुल्लाह के हज उकई कपिया दलियई और दुआ मेरी अतीना और कचरे पसवरले बांधे तासो हज बैतुल्लाह तराशे अल्लाह फरमाई मिन कुल्लि फज्जिन अमीक अल्लाह फरमाई चे दिलारे तबा दलरे लरे न खलक राजी लकनन मौता उकता द दुनिया दासी औ गुट निश्ता दासी औ मुसलमान निश्ता चागला अल्लाह माल वर कड़ी अवाग दीजे तरागले नहीं खौ बाज़ी मुसलमानान अल्लाह दी मुंग और तासु ते महफूज की आगे सरद ताकत ना सरद माल ना सरद सेहत ना दगा ज़ेत निशितले हज फरीज़ा चिकल अल्लाह रा वस्ता द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दा हज ब्या पलो या सत बांधी शुरूश द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना औलाद के बाज़ी तफसीरों लिखली 40,000 अंबिया अलैहिस्सलाम रागला
او ټولو پیغمبرانو باندې په خپل وخت کې د بیت الله حج دا فرض و اور هر یو پیغمبر به خپل امتیانو ته د حج د بیت الله حکم کو نبی علیہ السلام په آخر کې راغی نبی علیہ السلام هم حج وک او خپل امت ته تعلیم ورکا نبی علیہ السلام په دغه کال کې بیا وفات کیږي نبی علیہ السلام فرمای الزاد والراحلة یعنی قوله من استطاع الیہ سبیلا نبی علیہ السلام فرمای وچ چالا اللہ مال ورکړي والراحلة او دل اللہ سورلیم ورکړي نو نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک دا سے دے تاسو بیا بیت اللہ حج تراشی دا بیت اللہ حج ولی اللہ پا مومن فرض کا علماء فرمائی بیت اللہ حج دا دا اللہ طرف نا حکم شا سنگا چی دا منز حکم را اولے گا دویم علماء فرمائی حکمت پا کی دا دے چی اللہ رب العزت خپل بندہ تا خی چی اے زما بندہ زما کور تراشا چی طاقت لرے دمال او جیداد دس رشتا نو زما بندہ دل تک زتا تا دا قیامت اغلامی خائمہ دا حج مقصد ہم دا دے چی تالا پا دی حج کی آخرت یاد شی تالا دا حشر میدان یاد شی تالا دغزے کے دا قیامت طول علامی یادی شی انسان تا چی کل کفن ورکلے کی گی نو انسان تا پدریو کپڑوں کی کفن ورکی یو کمیس یو ازار او درم صادر دیر خلق دا صادر دا کرد پاس واچی سوگی ورکیم نا کچری وری کی پا قبر کی پاخر کی تیرا اوباسی سر تور سر پہ ابلغ پہ دادغا سی دی قبر تحقیت کی نو اللہ یو قانون پا دنیا کی جاری کرچے زما بندہ چے مال رازی حج دا پارا نو ہم دغا سی دو کپڑوں کے راشا سر تور سر پہ ابلغ پہ راشا دا سی کپڑوں کے راشا چے پاگے کے چرت گنڈون نہیں شوے زما بندہ دغا دو کپڑے با دزان نتاو کی سنگا چی دل پمڑی نی باندی تاوی زما بندہ دغا سی بیتاوے اللہ آخرت خی او بیا پا عرفات کی خطبہ ویلے کی گی اللہ رب العزت با پا دغا زیباندی راکوزی کی کما یلیکو بشانی ہی دل تکی بدا حشر دا میزان اگر حسابو کتاب کی گی زما بندہ پا دغزے کی موبیل میں استعمال ہوا اے مسلمان الورا اللہ موتا تخیچ دغزے کی موبیل میں استعمال ہوا دغزے کی ویڈیوگان مکوا دلتا کی متوجیش الاللہ اللہ تا دلتا کی بحشر میدان لگی دلتا کی با زماؤ استا پا گناہونو دی اللہ پردوا چاہی دلتا کی با گناہون اللہ اخکارا کئی دلتا دا میزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اے زما بندہ دلتا کی با دا میزان تلل دلل گوما دا اغا میدان دے دا اغا عرفات اغا میدان دے چھے دلتا کی با 1,24,000 کم او بیش یا 2,00,000 پیغمبران بم نفسی نفسی آواز کئی طول دنیا صحابو بم نفسی نفسی آواز کئی صرف یو نبی علیہ السلام با امتی آواز کئی دغا عرفات تاخرت دا یادولو زیدے مسلمانہ شیطان ولی ابراہیم علیہ السلام یاد کا یو عالم لکلی
وی یو شاګرد حج ته لاړه کله چې حج وکړه او واپس راغی ورته فرمایي هغه عالم چې بچیا د حج مناسک دې ټول ادا کوي او جی وی بیت الله نه دې طواف کوي او جی وی الله پیغمبر دله یاد شوی و که نه هغه چپ شه بیا ورته وایي بچیا چې عرفات ته لاړې په عرفات کې د آخرت یاد و که نه شاګرد بیا هم غلی شه بیا چې کله راغی شیطان یې ویشته ورته یې بچیا چې شیطان دې وویشته جمره عقبه دې په اوله ورځ وویسته ابراهیم علیه السلام ویشتل او د الله حکم دله یاد و که نه شاګرد بیا هم چوپ دی ورته یې بچیا چې قرباني دې کوله د اسماعیل علیه السلام هغه قرباني دله یاد و که نه بچیا څلورم پنځم حکم ده چې ویښته دې کټ کول سر دې گنجی کو ولا تحلقوا رؤوسکم زما د پیغمبر سنت او د قرآن حکم دله یاد و که نه هغه شاګرد ورته وایي استاد بعضې ځایونو کې دغه منظر راتلو بعضو کې نه راتلو ورته فرمایي بچیا آینده کال ته بیا داخله وکړه تا حج نه دی کړی صحیح په مانو سره مسلمان حج ما او تا ته آخرت یادوي مسلمان حج ما او تا ته پیغمبرانو سنت یادوي مسلمان حج ما او تا ته د بل مسلمان حق یادوي مسلمان ما او تا ته ایمان مضبوطی حج لیکن مسلمان په حرم شریف کې هم د موبایل نه خلاص نشو هلته به هم د ده سره د موبایل غم وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی وی کم انسان چې اوه چکرې ووخي د کعبې نه طواف کوي یو طواف دوه اوه چکرې وخي او دا په د خپل چکر کې دا دعا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله او د رکن یمانی نه والي تر حجر اسود په دې ځای کې د یو ګوټ نه بل ګوټه پورې اللهم انی اسألک عفوا والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نبی علیہ السلام فرمائی په هر یو ویلو سره د ده لس ګناهونه معاف کیږي لس درجې بلندیږي او لس نیکۍ لیکلی کیږي و ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی کم کس چې په طواف کې خبرې کوي زما مسلمان موبایل نیولی د کعبې نه طواف کوي دنیا ته ځان ښیي خلقو ته خپل ځان ښیي خبرې کوي او د کعبې نه طواف کوي عمرې ته تللی حاجي صاحب حج ته تللی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دله خو نیکۍ څه کې وی لکه په اوبو کې چې سړی خوی شي وخپی خویه شي ورا پرېوځي د ده مثال دغسې دی نیکۍ ول الله نه ورکوي او په دغه اوو طوافو کې به تاله ساجر میلاو شي مسلمانه په طواف کې د دین خبره وکړه د ضرورت خبره دا نه چې ته دنیا ته میړ دې ته ځان وښایې او موبایل دې نیولی دی وګرځې ته به م وایې چې ما طواف کړی دغه روایت سنن ابن ماجه کې دی د حج په باب کې دی مسلمان وروره ټولې وګورئ مسلمان دومره بې غوره دی 13-14 لاک روپۍ دې ولګولې مسلمانه تا هلته موبایل پرې نه ښوده مسلمانه تا د طواف
په وخت کې موبایل پرې نه ښوده. مسلمانه تا د نبي علیه السلام روضې مبارکې ته ولاړ یې، هلته تا چغې ووالې، هلته دې د پارټوی نومونه واخیسته. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مسلمانه چې مسجد نبوي ته داخل شوې، مسلمان هلته به تیز خبر هم نه کې، مسلمان هلته به چاته آواز هم نه کې په تیزه. ولې قرآن د دې حرمت ثابت کړی چې نبي علیه الصلاة والسلام ته وړاندې اوچت آواز مه کوه. مسلمانه که چرې حج کول غواړې او صحیح د قرآن او د حدیث مطابق کول غواړې، مسلمانه علماو ته کښېنه، د علماو نه مسایل زده که. مسلمانه قسم په الله ډېر خلق به ته وګورې چې تلي به حج ته یي، خو لیکن صرف د حج لفظ پورې ونښلي، لور دننه کې تبدیلي نه راځي. نبی علیہ السلام فرمائی والحج المبرور، حج مبرور چی دے لیس له جزاء، نشتا دا دی بدلا مگر الا الجنہ، مگر جنت تے. مسلمان نن حج مبرور را واقستا دا جمعی ورزی پوری خاص کا. مسلمان دا تشریح دا لکڑی چا دا، مسلمان حج بزرک دردی، مسلمان هلته د قرآن او د حدیث او د نبی علیه السلام او د صحابو په نقش قدم ته حج عمره وکړي. دغه حج دا حج مبرور دی. که ته ټول عمر د جمعې په ورځ حج راشي، ستا شپېته کاله عمر کې شل کاله د عمر ته دی خواقه 40 کاله د جمعې په ورځ حج راشي، خو چې حج دی صحیح ادا نه که دا حج مبرور نه دی. ګورئ مسلمانه د دې دپاره حلال رزق شرط دی. مسلمان وروره د دې دپاره صحیح حج د قرآن او د حدیث په رڼا کې ادا کولو ضرورت دی. او قرآن فرمایي ولا جدال، قرآن فرمایي جګړې پکې مه کوه. قرآن فرمایي ولم يرفث، نبی علیہ السلام هم فرمایي لم يرفث، لم يرفث بد رد پکې ونه وی. مسلمانه چرته د خولې نه ګنده خبرې په بیټک کې ونه باسې. مسلمانه په هوټل کې چرته داسې پرې ګپ ونه لګې. مسلمانه هله بس زما وستا حج مبروري او نه چې ته هلته کې هم ټي وي ته ناست، هلته کې مسلمانه تا د 21 ورځې هلته کې الله دې اونه کې تا د الله د خلاف د قانون استعمال کړې. مسلمانه ته به څه وایې چې ما عمره وکړه، ته به څه وایې ما حج وکړه. مسلمانه د کمرې نه بهر نه یې راوتی، په دې باندې تاله موبایل کې دې ځان وړی دی، په موبایل کې دې فیسبوک کولاو کړی. مسلمانه هلته هم دا کارونه کېږي. حج ستا 3 ورځې دی، دغه 3 ورځو کې تا موبایل ته چوټي ور نه کړه مسلمانه، بیا به ته وایې ما حج وکړي. الله مو دې معاف کړي. د حج په مقام کې چې زمانه بس بدنظري کېږي، مسلمانه چې مونځ ته ودرېږې والله اکبر دې وکړه، تا باندې د هر چا نظر دا حرام شه، ستا توجه به الله ته وي. که چرې نه وي سجدې ځای ته ګوره. مسلمانه د حج دغه 3 ورځې داسې په تا فرض دي چې خوا دې خوا نظر به نه اړی، لکه څنګه چې په مونځ کې تا ته خوا دې خوا قتل فرض دي چې مخ به نه اړی. په مونځ کې هم داسې په حج کې هم ده. مسلمان وروره ته بیا موبایل راوالې په دې 3 ورځو کې، دا به د حج څه مقام وي؟ دا به حجي که دا به بدنظرۍ ته ما وتاتلي. د حج هغه صحیح طریقه د علماو نه زده کړو، علماو ته کینو.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زو عمرے دا پارا راتلم وی نبی علیہ السلام نم اجازت واغوخت وی ماتا نبی علیہ السلام او فرمایل چھیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل رور اخی خپل رور تا دے ہم دعا اکا نبی علیہ السلام دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا غواړي کم خلق چې حج ته روان دي د دې ټولو خلقو ته ما ورته وینا وکړو چې ګوره ما ته خصوصي دعا وکړه ما ته ملتزم کې دعا وکړه ما ته ریاض الجنه کې دعا وکړه دا یو لوی پاک ځای ته روان دی خو مسلمان موبایل استعمال نه کوي ضرورت استعمال کا کور ترین کې لور پام کوه مسلمانه چې داسې غلط پیکج پکې وانه چې کنی حج بده خراب شي او دویمه دا مسلمان ارورا حج قبلیږي مبرور دویمه معنا په حلالو پیسو قبلیږي دانا چې د چا دکان باندې دې قبضه کړې ده دانا چې د چا په کور کې قبضه کړې ده دانا چې د چا په مارکیټ دې قبضه کړې ده مسلمانه ته دینا 100% خلق نا خبر دی مالک یو دے تا پی قبضہ کرے دا کرائے باندے دی بل تور کرے پس سلویخ زرا مالک تور کے 15 زرا مسلمان رشپت دے مسلمان کمیشن دے مسلمان پدے تحج کے مسلمان پدے تا عمرے کے مسلمان تا دین زکاة ورکے مسلمان تا پدے جماعتون جوڑے ورش عالم تا چی دا پیسے مال حلالی دی که حرامی دی تا پیلا اشتزی چی دے دا پارا چی سبا زراشم او ما تا خلقو یا جس ابراغلے او ما تا پتہ ہی چی پا پردی کور پا دکان دی قبضہ کری پا مارکٹ دی قبضہ کری او زبتا تا جس بویم چی زدی ہوئینم زبتا تا تیس بویما جس ابدا تا کلم نویما مسلمان ویخشا تب ټول عمر مونږ دا حرام خورو او نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کے راضی مفہوم مبارک کے دا سے دے بیدایہ و نہایم دا ذکر کرے دے وے کم کس چی یو لیش چان زمک قبضہ کی وے دقا یو لیش بولا اللہ دا قیامت پورز اوت توقع کی دا اوت زمکی دا بولا اوت توقع کی او دا تبی غار تورواچی او دا پا دی غار کی بدا پرتی دا بخپل سر نشیو چتاولے اللہ دی مونگا و تاسو تی اساتی یو من چاہتا غار تواچوا ام ترماس خودتن پوری بتی ساوتی دیکھیں اب یا سم نہیں پاتی مسلمان دا قبضی مبزی پا اسلام کی نشتا آدھل اڈمی کالے پا قانون کشتا کا گورے دا پا اسلام کی نشتا سرکاری زمکے دے قبضہ کری مارکیٹ کے دے 50 شپیتا دو قانون نیولی دی سرکاری پا زمکہ تا پروتی ہے سرکار تا پی 2000 و 3000 روپے ورکے او خپل ته یو دکاندار نه 500 شپېته روپۍ کرای د میاشتې اخلي تب ما حاجي صاحب چې زه حج ته تلم ما جمعې په ورځ حج کړی حج مبرور دی خدای راستي که یو حج څه کې چې یو طواف د سره نه منم پیسې د حرامې دي ځان ته د حج مبرور نسبت کې پیسې د حرامې دي کله په روژه کې عمرې ته ځې مسلمان پا حرام و پیسو حج نکی مسلمان کتوے زتلے و ماوکا نو دا سرورا پا دیران باندی موزم کی گی خو قبلی گی نا مونگوئی و دے کا خو قبلی گی نا مسلمان دا دی حرامو نراوزو دا معاشرے اصول دا گورے دیر اہم دی عبادت ارسو کولیشی مسلمان 15 وقت مونگ ہر سوک کولے شی روجہ ہر سوک نیولے شی مسلمان زکاة ہر سوک ور کولے شی خود معاشرے اصول پزان کرا والا
د ټولو نه بهترین او لوی اصول هغه دا دي چې د پردي حق نه ځان بچ کا، د پردي مال نه ځان بچ. مسلمانه دغه چې کم نیم دین دی مسلمانه دا ما ته شاته غورځولی، صرف او صرف 15 ارکانو کې موږ دا 2-3 رانیولي نور مو شاته پرېښي. نو د حج اصل حکم دا دی. او ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی حج چې پچا فرضی او دا حج اونکی او دا مرشه، فرمای د قیامت په ورځ به د په تندي باندې به لیکلی کافر کافاره. څوک فرمای؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمای. او علی رضی الله تعالی عنہ فرمای حدیث مبارک مفهوم داسې دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې چا طاقت وی مال ورسره شته او دا بیا هم حج ته لا نړو او دا بغیر د حج مړ شه، نو نبی علیہ السلام فرمای د ده خوښه ده که د یهودیانو سره د قیامت په ورځ را پاسي او که د عیسایانو سره د قیامت په ورځ را پاسي. دا غټ خلک ته وګوره بهر کنه دا حج ته ځي نیکان خلک پکې ډېر لګي. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. یو مسله هغه ده، مسائل خو ډېر دي خو نن به یو خبره کوم دا په بل ډیزاین کې دله کوم. ګوره مونږ ویلي چې کم ماشوم وړوکی وي لکه دا اوس وګوره دغه وړوکی راغلی بېګا ماسخوتن لمونځ نه بعد ما تاسو ته ویلی دي که څوک دا وایي چې زه به غلی وځم چا ته ښکارم نه، نو ما ته خو نه ښکاري خو دې دجال ته ښکاري او دی ریکارډ کوي. دلته کې ډکو د سماطې ماشوم کړی وړوکی ماشوم یې راوست او پلار یې ډېر ښه پېژنم او پلار یې دلته لاندې نشته که اوس مې مته راپاسولی و چې دغه دی. زوی راوست مونځ یې وکړه او ډک او د سماطې ماشوم وکړه او دا پلار ته واپس دلته کېناسته دلته ته کېناست دلته داسې محسوسوله چې دا زما زوی نه دی او ماشوم ته اشاره وکړه چې وځه او هغه ډک او د سماطې بیا یو کس دی ډېر نیک سړی دی هغه بیا راغی په خپلو لاسونو باندې ډک او د سماطې صفا و پلاره چې تا راوستو زړه درته زمام شین شه د دې مولوي صاحب هم درته زړه شین شه چې مه راوله او ته د قصد راولې او بیا پې ځان هم شپېلی کړي چې کنې زما زوی نه دی څلی راولې دومره ته یېرېږې دومره خو تې نه یېرېږو مونږ هم تې دومره نه یېرېږو یاره او ته تې دومره یېرېږې چې تا ته یې په اوږه کې مونځ ته یې جومات ته راولې چېرته یو ورځ دې دوکان ته بوتلې هلته د لورانۍ کې ځکه یې نه بوځې چېرته خپل دفتر ته دې بوتلې هلته د لورانۍ کې شیشه دله ماتې ځکه یې نه بوځې او د الله کور درته دومره سپک ښکاري او بیا دومره غیرتي چې بیا صفاکۍ هم په خپله نه. نو مسلمان وروره شپېته کرتې مو درته سوال کړی چې ګوره واړه ماشومان وي د 15 کالو نه کم وي د 7 کالو پورې مه یې راولئ. اوس چې 7 کالو ماشوم وي نبي علیه السلام فرمایي ده ته ترغیب د مونځ ورکوئ نو چې د 7 کالو وي دا راوله خو چې د 7 کالو نه کم یا په خبره مبره پوره نه پوهېږي نو کوشش وکړو واړه ماشومان مه راولئ. ای ماشومانو چې تاسو راځئ پلار د ګوتې نه پلار راوله پلاران راولئ خاص کر د سهار مونځ ته سهار مونځ کې خدای الله مونږ معاف کړي د سهار وروست بس روجوس چوټي ده بلې روژه کې به بیا ملاقات کوو الله مو دې معاف کړي. دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله کمې طور سره کم کسان یا الله حج ته ځي یا الله دا حج په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. یا الله مونږ ټولو ته دا خپل کور یا الله په حج کې او په عمرو کې وښایه
او یا الله مونږ ته د حلالو رزقو د پیسو د ګټلو توفیق راکا یا الله مونږ په حلالو پیسو حج ته بوزا یا الله د هغې خوند یا الله هغه مونږ ته په زړونو کې محسوس کا یا الله زمونږ نوجوان یا الله د دغه موبایلو نه په حج کې یا الله بچ کا یا الله په طواف کې بچ کا یا الله د دغو فتنو نه مونږ بچ کا یا الله دغه 3 ورځې حج یا الله زمونږ نوجوان مسلمانان یا الله د موبایل د فتنې نه په دې 3 ورځو کې بچ کا یا الله زمونږ د ټولو مسلمانانو نه یا الله حج مبرور وګرځوه یا الله چې کم خلک ځي یا الله سفر په امن او په سکون سره کا یا الله هلته پې ورځې یا الله ښایسته یا الله د ټولو مناسک د حج پې یا الله په خوشحالۍ ادا کا یا الله که کم کس بیماری یا الله بیماری ولا شفا بدله کا یا الله دغه ځای ته ټول مسلمانان سره زمونږ بوزه او یا الله څوک بیماران دي بیماری په شفا بدله کا قرضدار دي قرض نه اخلاص کا یا الله بیماران دي دلته یو زنانه ده یو بل حاجي صاحب دی هغې اسلام آباد ته بوتلې هغه کور والم بیماره ده دلته یو کس دی د هغې مور بیماره ده زموږ شاګردو الله پاک دې ټولو ته صحت کامله ورکړي یا الله روغ صحت والا ورکا یا الله د خپل عبادت لپاره صحت ورکا یا الله د خپلو بچو د حوصله افزۍ دپاره یا الله صحت ورکا یا الله کم نوجوان نیک صالحه بیبیان نصیب کا یا الله تورسرې نیک صالحه خواندان نصیب کا او یا الله حرمینو شریفینو ته مونږ ټول بوزا یا الله دغه ځای مونږ ته وښایه یا الله د قرآن او د حدیث مطابق زمونږ نه حج او عمرې قبولې کا یا الله څومره فضایل چې بیان شو یا الله دې ټولو کې مونږ داخل کا یا الله کم نه پکې امن راغی یا الله د هغې نه په مونږ په امن کې وساته او یا الله نبی علیه السلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې مویسه وکړه څومره نه امن غوښتی نو په امن کې وساته وصلی الله علی النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیم